مولانا صاحب چې په نن سبا وخت کې د خپل ورونو سره خپل رشتہ دارو سره بالکل معاملات مه کوئ. په دې خبره کې ډېر لوی سبق دی. راځي دا ویډیو ګورئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. سبا دور کې بالکل اډو د خپل ورونو سره رشتہ دارو سره معاملات کوئ ځکه مه کوئ چې شریعت د معاملاتو په ټیم کې کومه صفایي غواړي چې د معاملې په ټیم کې به هر پهلو هغه به بالکل صفا صفا وایي پکې. نن سبا دغه صفایانې موږ د رشتہ دارانو او د ورونو سره نه کوو. او وځي ویله ورورولۍ کې چا دا خبرې راوستي دي؟ پښتانه یو عجیبه خبره کوي که نه، وایي په ورورولۍ کې چا دا خبرې راوستي دي. دا انتهایي غټه دوکه ده چې شیطان خلکو له ورکوي. حالانکې په دغه معاملاتو کې بیا شیطان دا دواړه جنګوي. هم په دغه معاملاتو کې چې کوم معامله کې دا خبره کوي چې یاره په ورونو کې دا خبرې چا راوستي دي، او بیا وروسته وایي دغه سړی چې کومه دی ګیلې کوي وایي یاره وایي ما خو وایي چې رور مې دی رشتہ دار مې دی، ما وایي زه دا خبرې به پکې نه راځي. وایي ما خو د ورورولۍ خاطر وکړو، نه د رشتہ دارۍ خاطر وکړو، ما د ګاونډ خاطر وکړو، وایي ما پکې دا خبرې ونه چېړلې. او داسې حالات پکې راله مخې له. نو حضرت اشرف علي تنوي رحمت الله علیه لیکي چې ورونو سره اډو معاملات کوئ ما. نو هغه وایي هغه دا قاعده ورته کړې ده، تعاملوا مع الاخوان تعاملوا مع الاجانب تعاشروا مع الاخوان. معامله چې کوئ پردو خلکو سره کوئ، او چې ښه ژوند کوئ د خپل خلکو سره کوئ. هغه دا قاعده داسې ورته کړې ده. نو د هغې لویه وجه دا وي چې کوم موږ خپل منځ کې شریک کاروبارونه وي، د ورونو په منځ کې، د پلار او د بچو په منځ کې هغه شریک اوسېږي داسې. او بیا وروسته چې کله حالات راشي د بېلتون یا داسې حالات راشي چې یو بل سره معاملات خراب شي، نو بیا به ډېر خلک د یو بل نه خفوي، دشمنیانې پي یو بل پې ولي، په پردو مجالسو کې د یو بل غیبت کوي، د خپل ورور پسې بیا لګیا وي. پلار به یو دکان کولاو کړی وي او ټول بچیان به ورسره پکې لګیا وي. نو شریعت وایي که ته پلار یو تا یو دکان کولاو کړی دی او تا سره پکې بچي لګیا دي په هغه دکان کې کار کوي، نو د خپلو بچو حیثیت چې کومه دی هغه واضح کړه چې ته د یو مزدور په حیثیت سره په دې دکان کې لګیا یې، که نه د یو پارټنر د شرکت په حیثیت سره په دې دکان کې، او که نه هسې تعاون کې ما سره. نو که هغه د یو مزدور په حیثیت سره وي، د یو ملازم په حیثیت سره وي، بیا به هغه له روپۍ مقررې. که هغه د یو پارټنر او د شریک په حیثیت سره وي، هغه به پکې بیا یو خپله سرمایه هم جمع کوي د پلار سره، هغه به پکې جمع کوي. او که نه د یو معاون او د مددګار په حیثیت سره وي، نو دا یو تبرع ده چې د پلار سره بچي څه شی کوي، خپل مدد کوي، تعاون کوي. نو بیا مسایل داسې مخې له راشي چې کله پلار دغه دکان چلوي او خپل ورونه پکې شریکي او ورونه ورسره لګیا وي بچیان، خو چې کله پلار مړ شي نو ورونه چې کله بیا هغه دکان تقسیموي، نو مشر ورور وایي چې ډېر محنت پکې ما کړی دی، کشرانو پکې محنت نه کړی، هغه ټیم کې لا وړي. نو ورونه ورته وایي چې تا باندې چې کومه ما خوراک څښاک کړی دی، تا له چې کومه ما در باندې خوړلی دی، ته باندې څنګه پوره حصه په دکان کې غواړي. نو داسې حالات چې بیا مخې له راځي، نو دې سره بیا ټول معاملات خراب الټه پلټه شي. په دې وجه شریعت وایي چې کومره معاملات دي هغه بالکل صفایي سره لیکئ. که هغه د ورور سره ولې نه وي، د هغې هر پهلو چې کوم دی تاسو واضح کوئ. نو په دې مسله کې یاد ساتئ که پلار دغه بچی د یو پارټنر په حیثیت سره ځان سره مقرر کړي وي، هغه پکې پیسې دغه کړي وي، هغه ته به پوره حصه په هغه دکان کې میلاویږي.